تی تپوسو کو چې دا مولانا الیاس صاحب څنګه سړیو ما ته وی بچیا پښتنه مکوا داغه د نیکای درته زحال نشم ویلې چې هغه څومره نیکو دومره نیکو چې په سبق کې یو ځل طالب په مسواک باندې داسې په دې پوزه ووالو داسې نو ماخام ورغه هغه طالب کوټې ته او ته معافي وغوښته مولانا الیاس د دومره لوی علم خاون او طالب لورغه ته معافي وغوښته چې ما تنن په مسواک والے نو ما معاف کا اسنه چې په قیامت کې د دې پکړ رانهونی شي چې تا طالب ولی په مسواک والے زخپله وېشت کالت استاد پاتې شوی طالبان میں مرگ لوالی دی ما خو یو طالب نه معافی نه دغو مولانا عبدالمعبود صاحب وی چې په دیم تسلیو نشوا سحر ما پس راغه او ما ته وی چې ترا سره په جرګه لاړ شه چې دې طالب نه جرګه پیو کو معافی ته وغواړ د خدای د بے نیازه اس پته نه لګي که په قیامت کې په دې مارونی سي چې دا طالب دی ولی والے او په مسواک د دې ولی جواب به څنګه کو نو وې زه ځان سره په جرګه بوتلم او طالب په جړا شو چې حضرت زخم ما معاف کنه ما خو سویلی نه دي وینه بچیا ما ته معافي وک دا تقوا وا څوک به کی دا ها دا روټ اخلاص مولیان یا پیران دا به کی داسي دا د جیبونو ګن کپان دا د مولانا الیاس رحمت الله علیه تقوا وا د دې تبلیغ بنیاد دی خیر د دغه تقوا برکتو چې نن په روس کې روسیان مسلمانان کړي دوی دي په چین کې چینیان مسلمانان کړي دوی دي په هغه امریکا کې امریکایان دوی مسلمانان کړي دي په لندن کې انګريزان دوی مسلمانان کړي په جرمني کې جرمنیان دوی مسلمانان کړي په سودان کې سودانیان دوی مسلمانان کړي په فرانس کې فرانسیسیان دوی مسلمانان کړي دا ټول دنیا ګټ ګټ ته دوی رسیدلی دي او هغه پیغمبري اسلام ورته پیش کړی دی او د اړې دنیا په ګټ کې نن مسلمان شته د دوی د برکت نن په پاکستان کې وګورئ دوی پسیم غاتی سچل دی الکه دی وای دوی له امریکای نه پیسې راځي د امریکای نه ولا پیسې راځي چې د اسلام تبلیغ کوي نو شکر نو باسي دا څه د ټوکو خبره ده چې یو سړی کور بال بچ پریدي او یو کال لبار ملکونو کې ګرځي سلورو میاشتو لګرځي سلويختو ورځو لګرځي دا څه ټوکی دي دا څه کولې شي دی مولا ته وایي چې په ګرنیټو لګي چې په ګرنیټ لګېدلې ته خو دوه ورځو له بار نه دی او امام او غم د تبلیغیانو خلافو چې کلی له بد شپې لاړو سار بچراغه زوی نه به تاسو کولې چې څوک مړ مړ خو بنو مطلب دا دی چې چرته کفن مپن خو چاروړې نه دی ته خو د مړو کارغې دیو جنا عزیزانو سوچ وکړئ زما عملی طور تبلیغ کې سوا د اشتباهګانو نه زنیم ګرځیدل خپل زما ځامن دي کله کله پکې خو دا می ایمان دی چې دی وخت کې د زمکه د سر د پاسا
که یو سړی شکل شان شوکت خبره اترې د مسلمان جوړول غواړي نو هغه یو دغه ډله ده ګوره بل نشته کدا څنګه ده یو ډله د روزه کې زما جمعات ته د عربو جمعات راغلی نو زه چې جمعات ته ورشم دوی ګورم بسترو سره داسې ناستین اگر اخبار خبر راياد شي چې ریون کا اجتماع جو تھا وہ کچھ بچھڑے ہوئے صحابہ نظر آتے بچھڑے اجتماع داسې ولا کدا پاتې شوی صحابه چی بستری دی او پزمکه ناس دی لکه د یتیمانو په شان په جمعات نو پکې د ابوظبي او د سودان عربو پکې ځوانان لکان ځوانان یو پکې د مکه کې هغه رسول الله صم پکانو پکې وشته یو پکې د طائفو نو مانه پښتنه وکړه عربي کې او د ابوظبي او د سودان او د طائف نه راغلي بجلیګر مولا په جماعت کې تبلیغ پس ایلم امریکای پیسې استولې سودان ته چل تلار شي د بجلیګر مولا جماعت کې تبلیغ وکړي دا څه سړی توپ دی درته په سړی ځامن ورک شو خبره دادا چې هغه د ابوظبي او د سودان عرب چي دي زما په دې یو ټکی لیونی شو چې واقعي دا یو خاص درد چې مونږه د سودان او د ابوظبي نه تر دې او رسول بیا دې روزه تا ګوره روزه به څوک د کوره بار تیر کی دې روزه تا ګوره نه چې زه راوتم 2 غنټې مې ور سره تیر کینو بار را پسې را منډې والی عزیزانو عرض مې داو چې د اسلام والله العظیم قبل معنا شتا بل ترجمه نشتا د لا اله الا الله محمد رسول الله بل معنا نشتا هغه ماتوریدیا او فستواییا دا د علم کلام علما چې دي دا که چاته اشتباهي بیا د ما سره ځان له خبرې وکي چې دلته د ماتوریدیا او سمانات نامه عقیده دا او د فستواییا او عقیده دا یا د جبریا او عقیده دا ما سره ځان له خبرې وکړي د لا اله الا الله بلا معنا نشتا جیس نشتا مگر کشتنو الا الله دے بل څوک نشتا او محمد رسول الله دے نشتا مگر الله دے او محمد داغه پیغمبر دے استبڅکه من یطع الله والرسول چا چې د خدای او د رسول اطاعت وکړو نو فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا د دې دواړو په تابعدارۍ کې به دې خلکو سره